عزتمنو ته علي شاه 007 مور سونن شاه پولیسو گرفتار کړ. دا اخر ولې گرفتار کړ؟ دی اخر داسې کومه غټ جرم کړ پولیسو دا ونیوله. نو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې وسه د ټلې نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو د سوشل میډیا سټار سونن شاه او د علي شاه 007 مور ده چې دا یعنی دوی ته د 2 میاشتې مخکې د مکان مالک نوټس ورکړ چې تاسو مونږ ته دا کور خالي کړئ، خو دوی عزتمنو دوی ورسره بدماشي وکړله او دوی ورته کور نه خالي کړ. د مکان مالک اخر کې مجبور شو او د علاقې پولیسو ته ویل. پولیس ورپسې راغله، نو ډېرې سپرې ستورې خبرې ورته وکړلې، خو پولیس په خپل بله یو آیا عزتناکو هغه ته ډېر په اصولو باندې خبرې وکړې او ورته ویلې چې خو تا سره ما څه داسې څه بد اخلاقي هم نه ده کړې. زموږ فرض دی یو کس چې دغه شانته شکایت وکړي باید چې موږ داسې د دوی خبره واورو او لاړ شو او هغه کس سره کینو پاسو خبرې اترې ورسره وکړو، د دوی دواړو خپلو کې وروغه وکړو. ما څه دومره په بد اخلاقۍ کې خبرې وکړلې. خو عزتمنو چې د کله ورپسې سونن شاه چغې وخوړې او ویډیو ترې نه کوله، نو پولیس ترې نه په مخه باندې روان شول او د خپلې آیا نه یې ورته څه خبرې اترې ورته ونه کړلې. عزتمنو باید چې د سونن شاه ډلې او د اوچا ډلې او د علي شاه ډلې ته د ټولو نه غټه سزا ورکړل شي، ځکه چې دا پولیس د دې علاقې یو خدمتګار د سونن شاه، علي شاه او د اوچا باید چې دوی ونیول شي، دوی ته د ټولو نه غټه سزا ورکړل شي. عزتمنو بعد بیا په سوشل میډیا باندې دا خبر روان دی سونن شاه پولیس نیولې. تر اوسه پورې په دې خبره کې څه حقیقت نشته چې هر کله چې پولیس ونیوله او جیل ته لاړه، نو موږ به حتما تاسو سره دا خبريات په دې چینل کې شیر کوو. عزتمنو دوی په هر باندې تاسو څخه د حتما ناسه خپل اعلان په کامنټ کې شریک کړئ. زموږ د صحیح عزتمنو نننې معلومات ته د دې پورې د نوې معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خو کې سره د ټلې نشان ووهئ. هر یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.